अस्सलाम वालेकुम زم هدایت شاه نن موږ د کلاس 9 د بایولوژي کې په بایوډایورسټي ټاپک د هیرارکی اف ټیکزانومي دا به موږ ډیسکس کوو سټپ بای سټپ ښه په ډیټیل سره. خو د ویډیو کتنه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ او د ویډیو کتنه بعد یو حصه ونده کې کمنټ وکړئ. راځو خپل ټاپک ته هیرارکی اف ټیکزانومي. هیرارکی اصل کې وایي کټګورایز کول، ګروپونه ورکول، دا د هیرارکی مطلب دی، معنی ده. اوس راځو ټیکزانومي ته چې ټیکزانومي څه ته وایي. نو د برانچ اف بایولوژي ان ویچ وی سټډي کلاسیفیکیشن اینڈ ساینټیفیک نیمینګ اف ارګانیزم. د بایولوژي یو داسې برانچ چې په دې کې موږ کلاسیفیکیشن د ارګانیزم سټډي کوو ایز ویل ایز ساینټیفیک نیمینګ دا پکې سټډي کوو. دې ته څه وایي؟ دې ته به ټیکزانومي وایي. د بایولوژي یو داسې برانچ په هغه کې موږ کلاسیفیکیشن سټډي کوو او د ارګانیزم ساینټیفیک نیم پکې سټډي کوو. دې ته څه وایي؟ ټیکزانومي ورته وایي. was Swedish naturalist Carl Linnaeus. دا یو ساینټیسټ و د سویډش یو ساینټیسټ و کیرل لینیس. هغه په دې کلاسیفیکیشن کې رینګز جوړ کړل، لیولې پکې جوړ کړي، سلسلې پکې جوړ کړي او دغه رینګز دغه لیولز دغه سلسلو ته څه نوم ورکړو؟ دغه دې نوم ورکړو ټیکزا او سنګل ته څه وایي؟ ټیکزون ته وایي. یعنې دې په دې کلاسیفیکیشن کې رینګز جوړ کړل، سلسلې پکې جوړ کړي، لیولې پکې جوړ کړي او دغه لیول څه نوم ورکړو؟ ټیکزانومي ورکړو. اوس دا څنګه لیولې پکې جوړ کړو؟ نو د ټیکزا ارینج لایک ا لیډر، د یو سیړی په تور باندې د یو سیړی په رنګې دې له یو ترتیب ورکړو. څنګه؟ فرام لارج اینډ مور جنرل ټو سمالر اینډ سپیسیفیک، چې د لارج نه او د جنرل نه به دا چې ته ځي دا به سمالر او سپیسیفیک ته به څه کېږي ځي. دا ترتیب یې وله ورکړو. اوس څنګه یې وله ورکړو؟ دا ګورې دا موږ د سمالر او د سپیسیفیک نه جنرل او لارج ته څه کېږو ځو. دې لیول ته څه نوم ویلو؟ دې ته ټیکزانومي ویلو. لکه څنګه وویلو ویلې پهله به کینډم راځي، بیا پایلم، بیا کلاس، بیا اډر، بیا فیملي، بیا جینس او بیا څه شي؟ سپیشي. و د ټول نه سمالر او کمپلیکس به څه شي؟ بیا سپیشي به وي، بیا به جینس وي، بیا به فیملي، بیا به اډر وي، بیا به کلاس، بیا به هم سره پایلم وي، بیا به څه شي؟ کینډم وي. اوس دا کینډم دا به د دې پایلم نه جوړي، دا پایلم به د دې کلاس نه جوړي او دا کلاس به د دې اډر نه جوړي او دا اډر به د دې فیملي نه جوړي او فیملي به د جینس نه جوړي او جینس به د سپیشي نه جوړي. داسې ترتیب کې به څه شی جوړي؟ یا به داسې چل کېږي چې دا سپیشي به رایوځای کېږي او جینس به جوړی، دا جینس به رایوځای کېږي او فیملي به جوړی، دا فیملي به رایوځای کېږي او څه شی به جوړی؟ اډر به جوړی او دغه رنګې مختلف اډر به رایوځای کېږي او کلاس به جوړی او دغه رنګې کلاس به رایوځای کېږي، پایلم به جوړی او دغه رنګې پایلم به رایوځای کېږي، کینډم به جوړی. نو دې لیول دې ترتیب دې سلسلو ته دې ټیکزانومي ورکړو. کیرل لینیس دې ساینټیسټ وله څه نوم ورکړو؟ ټیکزانومي وله ورکړو. اوس دا به موږ څه کوو؟ ډسکس کوو. موږ به د سپیسیفیک نه څه کوو؟ جنرل ته ځو، یعنې پهله به سپیشي ډسکس کوو، بیا به جینس ډسکس کوو، بیا به فیملي، بیا اډر، بیا کلاس، بیا پایلم او بیا په اخره کې به کینډم موږ سټپ بای سټپ څه کوو؟ ډسکس کوو. اوس د ټولو نه مخکې د مثلا سپیشي، چې سپیشي څه ته وایي؟ نو a group of similar organism which are naturally interbreed freely in nature and produce fertile offspring. د سیملر ارګانیزم یو داسې ګروپ چې هغه نیچرلی په انوایرمنټ کې په نیچر کې نیچرلی انټربریډ کېږي او فرټایل اپسپرنګ پیدا کوي. فرټایل اپسپرنګ مطلب دا چې داسې بچي روباسي چې هغه بچي بیا نور بچي روباسي، دې څه وایي؟ فرټایل اپسپرنګ ورته وایي. نو کله چې موږ سره سیملر ارګانیزم څه کېږي؟ رایوځای شي او دا زموږ سره نیچرلی په انوایرمنټ کې انټربریډ کېږي، بچي روباسي او داسې بچي روباسي چې هغه فرټایل اپسپرنګ وي. فرټایل بچي یعنې چې هغه بچي بېرته نور بچي هم څه کولی شي؟ اخیستی شي. دې ته به څه وایي؟ دې ته به سپیشي وایي. بیا سپیشي هاو سیم نمبر اف کروموسوم، چې څومره هم سپیشي دي نو په دې کې به سیم نمبر اف کروموسوم وي. لکه انسانان دا ځان له یو سپیشیز ده، دغه رنګې پیشوګان ځان له یو سپیشیز ده، سپي دا ځان له یو سپیشیز ده، دا ټولې څه دي؟ سپیشیز دي. په هر یو سپیشي کې به څه شي؟ سیم نمبر اف کروموسوم وي. نو دا زموږ سره پس څه شي؟ سپیشي زموږ سره وشو، کمپلیټ شو. بیا ورپسې له پکې څه دی؟ جینس دی. A group of different species which are same character and common ancestor. کله چې د ډیفرنٹ سپیشي راوالي خو په دې کې څه کریکټرسټک سیم او کامن انسیسټر، یعنې د دې اباو اجداد څه شی؟ سیم وي. دې ته به څه وایي؟ جینس ورته وایي. لکه کینس فیمیلیرس کم چې سپی دی ډاګ چې کوم ته وایي دا ځان له یو سپیشي ده. کینس ایورس وول کم ته چې بیډیا وایي دا ځان له یو سپیشي ده
او کینس ایورس یعنی جیکل دا ځان له څه د یو سپیشي ده. او چې کله د سپیشي ته وګورم دې سپیشي ته وګورم ځان له دې ته ځان له وګورم دې ته ځان له وګورم چې ورته وګورم نو په دې کې ماته څه کامن کرکټر ښکاري څه کامن خصوصیات راته ښکاري نو دې نه ما جینس نوم ورکړو کوم کینس دا جینس نوم ولا ورکړو. نو چې کله ډیفرنٹ دا خو زموږ سره ډیفرنٹ سپیشي دي خو څه کامن کرکټر څه کامن خصوصیات دي پکې نو دې وینه دا موږ په جینس کې کوستو. نو چې کله چې ډیفرنٹ سپیشیز دا راویل شي خو په دې کې څه کامن کرکټر دي بیا به ورته موږ څه بیا به ورته موږ جینس او بیا دغه رنګې پینتیرا ټایګر شو دغه رنګې پینتیرا لیو شو دا ځان سپیشي ده دا ځان سپیشي ده خو څه کرکټر پکې سیم دي موږ ولې کوم جینس ورکړلی پینتیرا دا جینس هم څه کړی دی ورکړلی دی. بیا د سره فیملی چې فیملی څه ته وایي دریم نمبر when closely related genus are group together is called family. کله چې closely related genus راځي شي دا به موږ سره فیملی جوړوي. لکه دا پینتیرا لیو دا د موږ سره ځان له څه شی دی دا د موږ سره ځان له یو جینس دی پینتیرا لیو. او دغه رنګې پینسکیټس کوم چې د پیشوګانو د کیټس والا څه شی دی جینس دی دا ځان له یو جینس دی. خو چې دې دواړو ته زه وګورم نو ماته پکې څه کامن کرکټر څه ښکاري کلوزلی ریلیټډ یو بل څه نو هغه نه ما فیملی نوم ورکړو څه شی فیملی پیلیډي دا فیملی پیلیډي نوم ورته څه کړی دی ورکړلی دی. بیا دغه رنګې وولف والا بیړیا ډاګ کوم چې موږ دلته بر وویل او دغه رنګې دا ځان له یو څه شی شو یو جینس شو او دغه رنګې فاکس او ډیر دا ځان له یو جینس شو. خو چې کله دې دواړو جینس ته وګورئ دا د یو بل سره کلوزلی ریلیټډ دي دې ته به موږ پیلیډي. بیا د موږ سره څلورم نمبر دی اډر when closely related family group together کله چې closely related family راځي شي نو دې ته به څه وایي اډر وایي. لکه فیملی پیلیډي دا یو فیملی شوله فیملی کینیډي دا یو فیملی شوله خو دې دواړو ته چې وګورئ نو تا ته پکې څه کامن ښکاري کلوزلی ریلیټډ دي دا کامن څه شی دی کرنیور دي معنی غوښه خوري دا پکې څه دی کامن دی نو دې ته بیا څه وایي دې ته بیا اډر وایي. بیا ورپسې نه پسې دی کلاس when closely related order close together کله چې closely related order راځي شي دا به څه جوړوي دا به کلاس جوړوي. لکه اډر کرنیور دا زموږ سره څه شو یو اډر شو او اډر پرایمیټس مطلب هغه اډر چې هیومن او ګوریلا دا پکې څه کېږي راځي ګوریلا شاته چې کومه ده نو دې دواړو اډر ته چې بیا ته وګورې نو بیا پکې تا ته څه کامن څه ښکاري کلوزلی ریلیټډ دي تا بیا څه شی دی پکې کلوزلی ریلیټډ څه په بیس باندې دی نو هغه کلاس میمیلیا دا دواړه میمیلیا دي په میمیلیا کې راځي نو دې وجې نه دا څه شی دی دا موږ په کلاس کې واخیستو. بیا ورپسې نه پسې دی پایلم کله چې کلوزلی ریلیټډ کلاس راځي شي مختلف کلاس ریلیټډ کلاس څه شي راځي شي دا به څه جوړوي دا پایلم جوړوي. لکه کلاس میمیلیا دا زموږ سره یو کلاس شو او کلاس ایوس کوم چې دا مرغۍ راځي دا زموږ سره یو کلاس شو. خو دې دواړو ته چې ته کله وګورې نو بیا کلوزلی ریلیټډ دي څه کامن څه پکې شته څه شی دی پکې پایلم کارډیټا بیک بون دی پکې نو دې وجې نه دا به موږ څه کې کېوسته په پایلم کې کېوسته. بیا اخرنی چې کوم دی هغه دی کینډم کله چې کلوزلی ریلیټډ پایله راځي شي دا موږ سره څه جوړوي کینډم جوړوي او کینډم دا زموږ سره لاس پاړو د څه شي د ټیکزانومي څه شو لاس پارټ نو دا زموږ سره هیرارکي اف ټیکزانومي